قاری انعام سے د دې ختم نه موږ تاسو ته عبرت دا پکار دی چې څنګه د زموږ تاسو مخې ته چې کم دی ساري نه دی کتلې غارمې نه ده کتلې که تاسو ماشومان سکول ته راغلي د تاسو نه مخکې راغلی دی صحیح شو تاسو نه مخکې ګوډ کول او کړی دی تاسو نه مخکې کلاس ته که تاسو کلاس ته تللی د تاسو نه مخکې چې کم دی هلته کلاس ته رسېدلی دی اول ته ناست د خپل ټیم نه دی ضایع کړی او د هغې هغه صله الله رب العزت درته ورنصیب کړه ورکړه ورله نو که دغه شان تاسو غواړئ نو زموږ او ستاسو سره ډېر غټ ټیم دی صحیح شوه نو په تاسو کې علما حضرات ناسې خبره نه اوږدم په تاسو کې دا د چا خواهش دی چې انشاءالله زه به 2 کاله کې یا 3 کاله کې یا 4 کاله کې زه به انشاءالله دغه شان د انعام قاري صاحب په شان محنت وکوم او دغه شان د الله د قرآن له به چې کوم دی زه په خپله سینې کې ځای ورکوم او دا به زه یادوم نو دې لپاره انشاءالله ټول اراده ده که نه صحیح دی انشاءالله الله پاک دې موږ تاسو ته د قرآن مجید په صحیح طریقې سره د دې په الفاظو سره د دې په مخارجو سره د یادولو توفیق الله رب العزت موږ تاسو ټول را نصیب کړي او الله رب العزت دغه شان زموږ تاسو د اداره دا به برکت وګرځي څومره چې د دې سره چې کم دی کم حضرات د دې سره وابسته دي هغه د الله رب العزت د دې سره چې کم دی مخلصین وګرځي او د هغوی په سینو کې د الله رب العزت د دې ادارې اخلاص او جذبې پیدا کړي چې کله یو انسان قرآن ختم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مفهوم دا دی وای چې دغه انسان د پاراش په 7000 پرشتي څومره 7000 یعنی 60000 پرشتي دغه انسان د پارا د مغفرت دواګانې کوي دغه انسان د پارا د بخښنې دواګانې کوي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 ملك أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من شهد فتح القرآن فكأنما شهد فتوح المسلمين حين تفتح ومن شهد ختم القرآن فكأنما شهد الغنائم حين تقسم أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم محترم پسٹیج باندې ناس معززین علماء کرام او د دې ادارې سره متعلقه ډایریکټر سے پرنسپل سے ورسره تمام اساتذه ټولو ته مبارکباد ورکوم چې د هغوی د محنتونو په وجه باندې او د هغوی د کوششونو په وجه باندې الله رب العزت موږ او تاسو ته د لویه او د عظیمه خوشحالي را نصیب کړه په دې باندې که موږ او تاسو د الله رب العزت څومره شکر ادا کو دا کم دی بلکې موږ او تاسو په دې باندې چې څومره د الله شکر ادا کوو نو دومره به الله رب العزت چې کم دی د هغه شکر په بدله کې به الله رب العزت زموږ او تاسو په دې سکول کې زموږ او تاسو په دې علاقه کې زموږ او تاسو په کورونو کې زموږ او تاسو په مدارسو کې به الله رب العزت دغه شان افراد پیدا کوي چې نن زموږ او تاسو مخې ته قاری انعام صاحب موجود دی چې دا اعزاز او دا اکرام دته په سوجه میلاو شو دا هم د الله رب العزت د مقدس کتاب په وجه باندې میلاو شو ما تاسو ته مخ په وړاندې باندې وي چې دا هغه مقدس کتاب دی چې د دې ذمہواری الله رب العزت په خپل باندې اغستې ده دا هغه مقدس کتاب دی کم انسان چې د وخت ورکو کم انسان چې د دې لپاره سخت په ځان باندې تیرې کړې د دې لپاره تکالیف برداشت کړه د دې لپاره چې کم دې په ځان باندې ناری نهوري تیرې کړې نو الله رب العزت دغه قرآن مجید دغه سختو دغه مشکلات په وجه باندې
الله رب العزت دغه غسیله انسان ته په دنیا کې ورکي په دنیا کې الله رب العزت چې کوم دې سرخرو ساتي د خلکو په نظر کې او دغه شان په آخرت کې د دې مقام او مرتبه هغه بیا د انسان چې کوم دې د سوچ نه او دغه شان د انسان د خیالات او تصوراتو نه بار خبره ده چې الله رب العزت په دې باندې انسان لکم څه ورکي صرف په دې موقع باندې چې کله انسان قرآن ختم کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب څنګه خیر ماشاءالله تاسو خیر دي؟ خیر دی الحمدلله. تاسو الحمدلله زما طرف نه ماشاءالله تاسو ډېر مبارک شه. تاسو په اداره کې انعام الله خاص ماشاءالله قرآن مجید حفظ کړو ډېر مبارک او بهم ډېر مبارک شه. جزاک الله. تاسو دې مبارک شه. تاسو مهنت دي الله دې تاسو هم دې جزای خیر درکړي. جزاک الله. جزاک الله. دا ته وای کنه قاری صاحب چې ماشاءالله دي دا ځین ملګری زما د اکثر ډېر ملګری وایي سکول سره حفظ نه کیږي دې باره کې تاسو خیر لې. زه ویم الحمدلله داسې ادارې په پاکستان کې موجود دي چې الحمدلله د سکول سره سره هغوی باقاعده عصري علومو سره باقاعده حفظ تدریس هر څه کمپلیټ کړي دي الحمدلله. په ښایسته معیار باندې ښایسته طریقې سره هغوی کمپلیټ کړي دي او دا پاسبل لا ممکنه ده چې داسې ادارې په پاکستان کې موجود دي او دا اداره هم دغه ادارو نه یو اداره موږ شروع کړې ده دلته چې دې سره انشاءالله داسې ماشومان انشاءالله موږ جوړول غواړو چې هغوی د سره د عصري علومو سره هم چې کوم دی سکول سره سکولینګ سیسټم سره هغوی قرآن زده کړي او قرآن داسې عظیم کتاب خپل سینه کې محفوظ کړي. نو زه د خپل نورو کتونکو ته ټولو ته دا درخواست کوم چې انشاءالله تاسو کوم ځای کې هر ځای کې چې نو کم از کم خپل بچی د قرآن سره جوړاو کوي د قرآن چې کم از کم صحیح حصہ د هغوی په سینو کې محفوظه کوي. انشاءالله دا بچی به ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت دواړو د فخر او د خوشحالۍ زیری جوړېږي. او زه د انعام د والد صاحب ته او د هغوی استادان ټولو ته مبارکباد ورکوم قاري صاحب ته او نورو طلباو ته چې هغوی ډېر زیات د دې په دې پروګرام کې حصه واخیسته او انشاءالله باقاعده دستاربندي به بل وخت بیا کېږي را روان روژې ته نږدې انشاءالله. او اوس دا پروګرام مختصرون ته کې زه بیا هم د زړه د کومې نه ټولو ملګرو ته مبارکي ورکوم او الله دې دیو په باعمله عالمان سره د حافظانو ټول موږ جوړ کړي او الله دې زموږ نه راضي شي. جزاک الله خیر احسن الجزا. ستاسو ډېره مننه. جزاک الله. جزاک الله. دا زموږ سره د سکول ډایرکټر صاحب ماشاءالله چې کوم نگران دی ماشاءالله او اداره چلی ډاکټر حضرت مولانا اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه کراچي بن ټاون نه بار شوی دی او ډېر ښایسته انسان ماشاءالله موږ ډېر متاثر شو الحمدلله او زه خو انتهایی سخت متاثر شوم. زما چې څومره ملګري دي څومره پیج فالوور دي زما څوک دا ویډیوګانې ګوري په دې پیج باندې سکول په پیج باندې ګوري یا په نور په یوټیوب باندې ګوري ټول زما درخواست خپل ماشومان زر تر زر دي ادارې ته راولېږئ ملګرو الله بندګانو چانس ستاسو دپاره چانس دی ګولډن چانس دی. تاسو ماشوم چې و ماتم تر دي انشاءالله ولدي دا به د قاری اکرام حضرت مولانا اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه دا غي د خپل وینا ان شاء الله ولادي او دا زمونږ کلم چیلن دي ان شاء الله ولادي د حافظ قرآن جوړیږي. جزاک الله. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. جزاک الله. د الله پامان. یعنی تورات په موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی. نو صرف تورات حضرت موسی علیه السلام ته یادو د حضرت موسی علیه السلام نه علاوه د موسی علیه السلام په پوره امت کې چې کله موسی علیه السلام خپل امت د مصر نه راوستو شام کې کله داخلو فلسطین ته کله داخلو نو په دغه وخت کې 6,70,000 مجموعه څومره مجموعه خو په 6,70,000 مجموعه کې د تورات یو حافظ نو د تورات یو حافظ نو صحیح شو. بیا دغه شان الله پاک د انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل کړی دی. خو د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په وخت کې چې څومره فاصله ده چې په څومره فاصله هغې ته ویلی کېږي څومره فتره تېره شوې ده څومره زمانه تېره شوې ده چې په هغې کې د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په منځ کې نبی نه دی راغلی. نو دا تقریبا ځینو علما فرمایي مفسرین حضرات مؤرخین حضرات فرمایي چې دا 575 سال دي ځینې وایي چې دا 600 کاله دي ځینې وایي چې دا 619 سال دي. خو به هر حال به دغه دومره عمر کې د عیسی علیه السلام په دین باندې خلک چلیدلی دی خو چرته د انجیل به دغه کې یو حفیظ چې کوم دی هغه نه دی پیدا شوی. بیا دغه شان زبور حضرت داود علیه السلام باندې الله پاک را لیږلی دی. خو د حضرت داود علیه السلام چې څومره امتیان تیر شوي دي په هغه تمامو امتیانو کې یو چرته داسې نشته چې هغه ته زبور چې کوم دی ټکي په ټکي باندې زور په زیر باندې پیش په پیش باندې جزم په جزم باندې د هغه ته پوره یاد وي. دا صرف واحد دا قرآن مجید دی چې دا الله رب العزت زور په زور باندې پیش په پیش باندې دغه شان چې کوم دی زیر په زیر باندې
ټکی په ټکی باندې د دې حروف دغه شان چې کم دی د دې مخارج دا ټول په ټوله الله رب العزت د یو ماشوم سینې ته دا وردن نه کوي. الانکه دغه ماشوم چې د دې دغه معنی نه خبره د دې د مقاصدونو نه خبره خو بیا دغه ټول قرآن چې کم دی الله پاک دغه ماشوم په سینې کې ځای کوي. نو دا د قرآن یو لویه معجزه ده. نو موږ تاسو ته د دې قاری انعام سے د دې ختم نه موږ تاسو ته عبرت دا پکار دی چې څنګه د زموږ تاسو مخې ته چې کم دی ساري نه دی کتلې غارمې نه ده کتلې که تاسو ماشومان سکول ته راغلی د تاسو نه مخکې راغلی دی صحیح شو ستاسو نه مخکې ګوډ کول او کړی دی ستاسو نه مخکې کلاس ته که تاسو کلاس ته تللی د ستاسو نه مخکې چې کم دی هلته کلاس ته رسېدلی دی اول ته ناست د خپل ټیم نه دی ضایع کړی او د هغې هغه صله الله رب العزت درته ورنصیب کړه ورې کړه ورله. نو که دغه شان تاسو غواړئ نو زموږ ستاسو سره ډېر غټ ټیم دی صحیح شوه. نو په تاسو کې علما حضرات ناسې خبره نه وږدم په تاسو کې دا د چا خواهش دی چې انشاءالله زه به 2 کاله کې یا 3 کاله کې یا 4 کاله کې زه به انشاءالله دغه شان د انعام قاري صاحب په شان محنت وکوم او دغه شان د الله د قرآن له به چې کوم دی زه په خپله سینې کې ځای ورکوم او دا به زه یادوم. نو دې لپاره انشاءالله ټول اراده ده که نه صحیح دی انشاءالله. الله پاک دې موږ تاسو ته د قرآن مجید په صحیح طریقې سره د دې په الفاظو سره د دې په مخارجو سره د یادولو توفیق ته الله رب العزت موږ تاسو ټول را نصیب کړي او الله رب العزت دغه شان زموږ تاسو د اداره دا به برکت وګرځي. څومره چې د دې سره چې کم دی کم حضرات د دې سره وابسته دي هغه د الله رب العزت د دې سره چې کم دی مخلصین وګرځي او د هغوی په سینو کې د الله رب العزت د دې ادارې اخلاص او جذبه پیدا کړي.